السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، مونږ به نن تاسو ته د سترګو د بیمارۍ په باره کې یو مختصر دعا ذکر کوو. د سترګو د بیماري نن سبا ډېره عام شوې ده، لوی واړه یې رانیولي دي. نو د هغې دپاره به مونږ او تاسو څه عمل کوو. د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یو بهترین عمل دی او دعا ده چې مونږ او تاسو دا کوو، نو انشاءالله مونږ او تاسو باندې به د سترګو د بیماري نه راځي. که د چا سترګې خوږ دي هغه دپاره هم دا ضروري ده، او که د چا خوږ نه دي هغوی دپاره هم ضروري ده. دعا چې کوم دی داسې ده چې اللهم عافني فی بدني، اللهم عافني فی سمعي، اللهم عافني فی بصري، لا اله الا انت. دا دعا ده 3 کرته سحر او 3 کرته ماښام چې مونږ او تاسو د دې اهتمام وکړو، نو انشاءالله مونږ او تاسو به الله جل شانه د سترګو د مرض نه په امن کې ساتي.